شي اوس موږ محمود غزنوي کم ځای پیدا کوو او بیا به موږ ابوالحسن خرقاني کم ځای پیدا کوو او نو غزنوی میں مزہ رہا نو خم ہے زلف ایاز میں نو غزنوی میں مزہ رہا نو خم ہے زلف ایاز میں نو حسن میں رہی شوخیاں نو عشق میں رہی گرمیاں گل گئے گلشن گئے अच्छे अच्छे मर गए कद्दू करेले रह गए रहता उसे कद्दू करेला पाती कद्दू करेला ऐसे तासु दे खपल जान तम लग सोच मां हम खपल जान ता सोच करे तासु जान ता सोचो कि څه وخت خبرې کوي چې دا زت سوې ما دا زت سوې خدای پراسته کده عقل سره دومره تعلق شته لکه په مای کې تور اوس پی دومره خبرو چل نہ راځي دماغ هم بالکل خراب تھی کار نه کوي پوهیږو نه هغه ورځ یو سړی راغی ما ته وایي چې اوس ښه بزرګ سړی دی څلوېښتي ده جي او ته به خامخا ځې موږ دا فیصله کړې هلکه زه نشم تللی موږ دا فیصله کړې او څنګه به نه ځې موږ ستا ټیپونه اورو او څنګه به نه ځې یا پروردګاره لکه نشم اوس څنګه به نه ځې موږ ستا ټیپونه اورو اوس څنګه به نه ځې مال میلمه یې د خدای هغه لویې ورځې ته وګوره چې پرې مې ده ویل څنګه به نه ځې دا د سړي زوی زه وایم سړی په رنګ نه سړی کېږي سړی هغه دی چې خوی د سړی یوازې ډول ډیل جوړول په دې دا کمال عقل بل شی دی چې قدرت یې په چا کې وایي د عاقلانو خو اشارات وي وہی جنوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کر عاشق سڑے چغی نہ ہوئی نہ دنیا پزان را خبر ہے سنگ بنزی وے دا سی تب تو چھ پمائے موٹ خرچ کری دا شرافت تے دا زمون خلقا ملماو سنویلے منشو چتلو ما ته ټلیفون نمبر راکا زبر ته ټلیفون کوم ته برازي څنګه بنځي عزیزان خدای دې امان راکړي عرض مې داو چې د مینې تقاضا ده د محبت تقاضا ده چې په اشارو به خبرې کوي او تاسو ته مولا څه ښکاري نه کنه مولا درته د سړي زوی نه ښکاري یو مولا لا څه چې دی بنځي د پیسې شل مولیان تاسو داسې وایي که نه وایي د پیسې شل مولیان زه هم د پیسې شل دا ستاسو غوندې ځه دا دې وجې نه خبرو چل زده کول پکار ابتدا کې خبرې ته ځئ چې زمونږ د عقل ټریننګ نه دی شوی نه د هغه خلقو چې د چا دنیا په لاس کې ده او نه د هغه چا چې د چا دین په لاس کې دې پورې درته وایم چې دیني په لاس کې دام غیر ټرین شده سړي ته کتاب ورواله شوی په دې صد پېښور کې یو میټینګ و میټینګ دا و چې اصلاح معاشره او پلانې او پلانې یو پکې راپاسې د صاحب دومره ګډوړې په سر کېنولې ویل چې زما هم یو خبره واورئ پولیس افسر ته وایي هغه وی جی وای وی په دې جمعهتونو یو سپی ودراوه چې دا خلک کېړای نه پټای هغه ورته موږ سره دومره سپیان چېرته دي چې پار جمعات سپی ودرو چې خلک کېړای نه پټای دا اوس خبره وای من چې مې ګویم او تنبورې ما چې مې ګویم مجلس څه دی او تا پکې څه ووایي وخت مجلس د وخت مقتضیات دا به پېژنې کوم ځای کې چې چا خبرو ته بللی نه هلته به خبرې نه کوي چا دعوت نه در کړي الته به خبرې نه کوي کم درستخان ته چې چا نه بللې الته به زینا کبي عزت شوي ستا ګناه ده
دو خبرې کوي تا پکې د مچ غوندې ورټوپ کو کبي عزت شوي ستا ګناه غلی به ناست دی دعوت یې درکو د خبرې خبره وکړه کني ټغېږه ما نن سړو مونږ خلکو ته وګوره ووایي رښتیا سړک په غاړه کوتری ناست دي کوتری خو چې څه شی تېرېږي ورپسې غپ کوي څه تېرېږي غپ غپ چا ورته څه ویلي نه نن مونږ نه هغه څیزونه جوړ او که سړی تېرېږي ورپسې غپ که خر تېرېږي غپ که دغه ټوله ورځ زمونږ دا ژبې څه کوي یا خدای بندګانو زلزلې شروع دي شپې به څملې سهار به راپاسي دنیا به ورانه وي نتیجه به یې څه هغه ورځې خبرونو کې دوی وویل چې بس زلزلې ختمې شو ورپسې په سبا له بیا زلزله شو ما ختمې نه دي ایله خو اوس ابتدا شوې ده تماشه به وکړئ د ځان سهار به شپې به څملئ او سهار به فاصبحوا فی دارهم جاثمین ټول به په څلور بولي مړه پراته وي او راځي به د جمعې په شپه تماشه به وکړئ نن په پاکستان کې د جمعې شپه د الله د قهر او د غضب شپه د دنیا ډمې او کنجرتوبونه د جمعې په شپه د دنیا ویسیارونه او ډمتوب د جمعې په شپه مالدارو په کور کې ځان له خپل اغستې دي او غریبان په تورې بلامات شپ کرۍ د میوزیک سنټرونه وړي غریبان ما ته خو چې څوک اوس د غریب نوم والي ویم چې دا ګردن یې ووم او دا سر یې هلته وغورځوم ما په دې سترګو ولیده د میندو پرتوګونو ته 200 ټاکۍ لګېدلي او زوی په 300 روپۍ شپه وي سیار کور ته وړي او غږوي غریبان لا د خدای قهر والي دي مونږ خو پخوا دا غټان به جړل اوس مې چې دا ولیده اریان شوم چې او بدبختو او کم بخت د غټانو په کور کې که ټي وي ټلویزیون وي خو څه ذهن پکې شته او د کوڅه ډب بچیا ټوله ورځ دې په چیترې ګنډې تا په 8000 روپۍ ټي وي څنګه اغست بېګاره ته یو سنډا دی دلته اوسېږي په دې مالت کې اوسېږي غټ سنډا دی ورته مې وی سی آر څنګه چل دی ما ته وایي چې ټلویزیون را کره 2 دي رنګین هم دی هغه بل هم دی ټیپونه را کره 3 دي ریډوګان را سره 3 دي او چې کوشش کوم چې دا وی سی آر خپل والم چې ما ته اوس وایي دا دغه بدبخت تصورم نه کېده چې دی مولا ته څنګه دا خبره وکړه یو ګناه ده یو احساس د ګناه ده عزیزانو دې قوم نه هغه احساس هم ووتو چې دا زه چا سره خبرې کوم دا خبره دته کول پکار دي که نه کارډ به د واده راشي مولا له یې رالېږلی پکې به لیکلي چې پلانی د جمعې په شپه به موسیقي وي دبلې او باجې به د ما له چې کارډ راشي الله دې دغه ودونه په خپل قهر عظیم اخته کړي د دوی خدای بیخ بنیاد په دا ودونه وباسي د خر او د خرې واده چې په چا کې ډمه ګډېږي یا په چا کې موسیقیانې کېږي دا د خر او د خرې واده چې دا څوک ورځي دا د خدای په سیلاب یوړي دا د سړي د زامنو واده چې دی له څوک ورشي ما نه بعضې ګیله وکړي ته د چا واده له نه ځې ما زه په عمر کې د چا واده له نه یم تللی زما عزیزانو الله دې رحم وکړي دا زمونږ د اعمالو شامتونه دي چې په رنګ رنګ شکل کې په مونږ نازلي رنګ رنګ شکل خپل ځانونه ټیک کړي سیلاب را روان دی د بېدینۍ او د کفر او د الحاد که ویښ وي خو بچ بشي او که اوده وي او د سیلاب په خوله کې وي عمر له به تباه شي واخر دعوانا چې د چا د ژبې او د لاس نه بل چا ته ضرر رسی پیغمبر فرمایي چې دا سړی مسلمان عزیزانو اندازې ولګوئ د خپلو لاسونو او اندازې ولګوئ د خپلو ژبو چې زمونږ ژبې لړمان دي زمونږ لاسونه خاماران دي په دې ملک کې تاسو وګورئ